خالي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. خالي په تکوین کې منګه خبره شروع کړې و چې منګه ویل دا اشاعره په نسبت او صفات دي د الله تعالی حیات علم د قدرت اراده د سمع بصر او کلام دي. او د ماتوریدیو رحمهم الله تعالی په نسبت اته صفات چې هغه صفات تکوین په هم دي. د صفات تکوین په باره کې موږ پروندا خبره کړو چې تکوین څه ته ویل کېږي. نن موږ د دې تفصیل کولای کېږي هغه سیس چې هغه د معدوم نه د راوستل د معدوم د عدم نه وجود ته او دا د الله تعالی صفت ته ځکه چې الله تعالی د بار د استعمال شوی چې الله تعالی مکون دی او مکون چې د عالم ته ویل کېږي مخلوقات ته مکون ویل کېږي او دا صفات د الله تعالی د ازلی دی ازلی او د هغه لپاره سلور دلیلونه چې دای پرون سبق ذکر شو. اوس د دې نه اخوا دغه په نسبت باندې د شارح په نسبت باندې د اشاعره او مذهب چې نه دا غوړه ده. علاماتین رحمت الله علیه په نسبت باندې د ماتوریدیه او مذهب غوړه ده. نو اشاعره وایي چې ومبنى هذه الادله على ان التكوين صفه حقيقيه واذا دلیلونه چې کله سلور پیش کړ شو کنه چې لګوتاوي چې کدا تکوین چې د صفت ازلی ده کدا منګه حادث وګڼو د الله پاک په ذات پورې با حادث چې دا براشي او غنور من ویلو چې د الله تعالی په خپل کلام کې د ځان لپاره خالق ولري نو کته خالق د الله پاک لپاره صفت ازلی ونه غني صفت ازلی ونه غني نو بیا با کدا صفت ازلی نشي نو بیا به الله تعالی په کلام کې جندا کذب برځي او کذب جندا الله تعالی نه مخال ده. نو دا خبره حل دي کنه و چې کله ته دا تکوین هغه حقيقي صفت وګڼي لکه څنګه چې علم د الله تعالی حقيقي صفت ده څنګه چې کلام د الله تعالی حقيقي صفت ده څنګه چې قدرت د الله تعالی حقيقي صفت ده دغه شان دي کله تکوین اومنه لکه څنګه چې ماتوریدی اومنه لري نو دا دلایل به تعالی پیش کړي او عام چې کم متکلمین دي اشاعره او کم چې محققین دي ناغوي چې دا دغه چې کم ده دا تکوین دا یو اضافي صفت ده الله تعالی دا د تعلق د اضافات او د اعتبارات عقلیونه ده. اضافات دې ته ویلېږي کنه اضافه دې ته ویلېږي د متکلمین په نسبت باندې چې دا هغه وجود په بل څه باندې موقوف وي. دا مطلب موږ وایو پلار نو پلار به تعالی پیژني چې کله ته څه پیژنې بچي پیژنې کنه خوښ لکه موږ پلار څه ته چې داغه بچي چې ته بچي پیژنې نو پلار وو پیژنې نو د پلار پیژندل په بچي باندې موقوف شو. دغه شان موږ وایو چې زوی نو زوی څه ته وایي چې چا پلار دی چا موري نو دا زوی چې زوی کېدل پلار کېدل دا چې دا اضافات دي ته ویلېږي نو دغه شان ته دا صفت تکوین چې دی کنه نو دا هم دغه امور اضافیهونه دي دا سره د امور اضافیهونه دي ځکه دا الله تعالی لپاره چې دا ته کنه چې الله تعالی معبود دی نو معبود دا وی هم یو امر اضافي دی ځکه چې معبود غواړي چې کله عابد موجود وي کنه چې عابد موجود نو معبود وي دغه شان د الله پاک لپاره دا صفات چې دا الله پاک ممیت دی او د تکوین مراد اماتت مقبل شوی دی او الله تعالی محیی دی او صفت تکوین سره تعلق وي دا صفت حیات سره راشي نو بیا د مراد احیا وي نو دا احیا او اماتت دا هم اضافي سيزونه دي ځکه د تعلق دا مخاطب سره دی. پوه شو باندې په دې باندې پوه شو دا شان دی موږ وایو چې دا مذکور بالسنتنا چې دا مذکور دی ذکر کول کېږي د دې موږ په جبو سره نو وایو چې ذکر خو ازنی کېږي خدای ذکر په جبه باندې کول کېږي نو دا د جبې ته د نسبت نه دا کول کېږي لکه پوه شو باندې نو دی وایي چې دا څومره هم چې دغه دي کنه د صفات او د تکوین ته چې لدينا لکه مطلب تخلیق ته او ترزیق ته اماتت او احیا دا ټول امور اضافي دي او حقيقي صفت به هغه جوړيږي چې کم د دې صفاتو د پاره د تخلیق د پاره د ترزیق د پاره د اماتت او د احیا د پاره مبدا ده سره دا لپاره مبدا د کم نه چې شروع کیږي د کم نه چې شروع کیږي او په دې باندې د ترزیق او د چې په دې باندې صرف قدرت راځي او یا علم چې د راځي قدرت او اراده لکه موږ مخکې خبره کړو چې الله تعالی په دې باندې هم قدرت ته چې چاله بچي ورکي او چاله نه ورکي
او په دې باندې هم قدرت ته چې چاله د شپې ورکوي چاله د ورځې ورکوي خو الله تعالی په دې کې بدوانو څه باندې قدرت ته خو په دې کې الله تعالی دې وکړه چې یو انسان لا زید له مثال الک ورکو او د ورځې ولا ورکو نو دا د الله تعالی اراده چنده وشوله پوه شو مې د الله تعالی څه وشوله اراده وشوله نو چې د شپې ولا نور کوم د ورځې ولا ورکوم او په دوو کې یو څه ترجیح ورکول دا جو اراده نه هغه پوه شو مې وګوره وتاسو او مبنى هذه الادله او بنا د ادله او د سلور دلیلونه چې پیش کړل شول چې دا صفت تکوین صفت ازلی ده نو دا بنا په دې دلیلونو علا پدې باندې دا ان التکوین صفه حقیقیه چې دا تکوین څه شي یو حقیقي صفت شي کله علم او قدرت پشان د علم او پشان د سو د قدرت لکه څنګه چې د الله تعالی په صفاتو کې یو صفت علم ده هغه حقیقي صفت ده دا شان د الله تعالی په صفاتو کې یو صفت قدرت ده هغه د الله تعالی حقیقي صفت ده دا شان دي چې چرته د صفت تکوین هم د الله تعالی حقیقي صفت شي کنه نو بیا با دا دلایل دي دا بس برابرو هو المحققون من المتكلمين محققين متكلمان چې کوم دي ته دینه مراد سری اشاعره او داغه غنور چې کوم خلق دي او د اشاره هم د اشاعره او تابعداري کړی دا لکه پوه شو مې معنی والمحققون من المتكلمين او متكلمين باغي چې کوم محقق دي یعنی اشاعره هغه په مزمن وي على انه من الاضافات والاعتبارات العقليه چې دا تکوین دا امور اضافیه نه او د اعتبارات عقلیه نه او اضافات څه ته ویلېږي د متکلمین په باندې هغه څه ته ویلېږي چې هغه موهوم وي او په هغه کې چې کله راځي نو په نسبت د یو څه د بل څه لکه موږ دا څه په لکه موږ دا مخکې ده نو مخکې په نسبت د بل باندې مخکې دا ورسره ده په نسبت د بل باندې چې دا ورسره ده پوه شئ دا چې موږ دا اب ده زګه چې په نسبت د زوی سره چې نن سره اب ده په نسبت د رور سره رور ده په نسبت کړه دا موږ پلاټ دوکو نو بیا اب نه به زوی ده پوه شو به معنی والاعتبارات عقلیه او اعتبارات عقلیه دي ته ویل کېږي چې د خارج کې د هغه څه وجود نه وي صرف ځین کې راغی اعتبار کولېږي مثل كون الصانع تعالی لکه کېدل الله تعالی چې صانع کېدل دا صانع مراد الله تعالی جوړون کړي تعالی وتقدس قبل كل شيء ومعه وبعده چې الله تعالی و اذا هر څه مکه له هر څه ورسره نو په نسبت سره کنه قبل او بعد دا په نسبت سره ومذكورا بالسنتها او دا مذکور دی په جبه سره دا اضافي دی ځکه چې د دې نسبت چې دا ست شوی دی جبه ته شوی دی ومعبودا او معبود دا هم ګوره صفت اضافي دی ځکه چې معبود د دې نسبت چې دا عابد کی او ممیتا او دا اماتت او احیا دا ټول اضافاتي او کوم څه چې لکه اضافي نو هغه حادث وي کوم څه چې اضافي نه سوي نو تکوین څه شو حادث شو نو چې حادث شو نو تعالی سلور دلیل موږ ته پیش کول لسه د ازلی کنه نو دا شاعرو مسلک دا دی چې دا تکوین دا صفت ازلی نه ده بلکې دا صفت سره حادث ده صفت حادث ته ځکه دا امور اضافیه نه ده والحاصل او حاصل لري في الازل په حاصل کې و مبدا التخلیق چې هغه مبدا تخلیق او ترزیق معنا رزق ورکول والاماته والاحياء وغير ذلك ولا دليل على كونه او دلیل نشته په دې باندې چې دا تکوین چې دا صفه اخرى دا یو نوې صفت ده سوى القدره والاراده ده سوا دا قدرت او اراده نه فان القدره ذکر قدرت وان كانت نسبتها الى وجود مکونه کله نسبت د یو وجود د مکون ته عدم د برابرۍ باندې نو دا چې نه دا دغه یو قدرت ده او کله یو طرف ته ترجیح ورکړل شو ولکن مع انضمام الاراده لیکن د یو ځای کېدو د اراده نه يتخصص احد الجانبين تخصيص ورکړل شو یو د جانبین دا الګه پوه شو به معنی نو ګره حاصل دا شو کنه چې اشاعره باندې دا تکوین دا صفت حقیقی نه ده بلکې دا صفت اضافي ده او صفت ځکه چې دا صفت حادث ده ولې صفت حادث ده ځکه دا چې نه دا د امور اعتبارونه ده او دا د امور اضافیه نه ده او اضافت چې نه دا د حادث نه وي لکه پوه شو به معنی بیا وایي کنه چې دا متکلم دا دغه کوم دي اشاعره دوی چې دا تکوین دا صرف او صرف چې نه دا لګه علم او اراده ده یعنی الله تعالی
په هر څه باندې چې دا قدرت چې دا حاصل دی نو چې کله الله پاک لا کار کړی نه نو قدرت په هر څه باندې نه تکوین د صفت په قدرت پورې معلق شو چې کله بیا په دې کې یو سیستم په بل باندې ترجیح ورکړل شي چې هغه په اراده سره دا تکوین وس اراده سره متعلق شو هغه پوه شو په دې باندې ها وس دا کسان چې کم دي کنه نو دې اشاعره دوسری چل وکړو تکوین لري سو وګرځو حدیث وګرځو کنه هغه پوه شو په دې باندې اشاعره څه چل وکړو تکوین لري سو وګرځو حدیث وګرځو او د ځان لپاره په دلیل کې دا خبره کوي کنه چې لکه څنګه مضروب دا بغیر د ضرب نه کیږي مضروب چاته وای دغه شان دي دا تکوین چې نه کنه د تکوین تصور دا بغیر د مکون نه کیږي د تکوین تصور دا بغیر د سنه نه کیږي مکون ما تاسو ویل چې مکون څه دی دا عالم ته وای څه ته ویل کیږي عالم ته وای څه ته وای نو کله تکوین چې نه کنه دا ازلی شي لکه څنګه چې دا ماتوریدیو خبره ده کنه که تکوین څه شي نو مکون به ازلی شي ځکه چې تکوین بغیر د مکون نه کیږي نو او مخکې خو تاسو دا خبره کو چې عالم بجميع اجزائها چې دا سره حادث ته نو چې کله تکوین ته دغه کو ازلی دی وګڼو او تکوین دی قدیم وګڼو نو دا تکوین خو بغیر د مکون نه کېدای نشي دا مکون چې کوم ته عالم ویل کېږي نو هغه هم څه شي ازلی بشي هغه به خبره باندې پوه شوي په خبره باندې پوه شوي ها چې مخکې نه تاسو خدا خبره کوله چې لکه عالم جنن دا حادث ته او اوس بګی دا چې کله تکوین دا قدم اومنو نو چې قدیم تکوین د قدیم او تکوین سره مکون چې دا لازم کېدل دي واښوي نو تکوین د استلزام سره دا مستلزم دي مکون هغه قدیم کېدل هم او مخکې دا خبره خو بدیهی تور باندې باطل ده چې عالم بجميع اجزاء سره حادث ده نو دلته شارح رحمت الله علیه ماتین چې دا جواب کړل دا جواب حاصل لاله کنه چې تکوین دا قدیم ده تکوین سره قدیم ده او مکون او مخلوق سره چې کوم تعلق ده نه تعلق ده نه دا حادث ده او د دې تعلق هغه حادث کېدل دا دغه لپاره مستلزم نه دي چې دا تکوین لپاره جننده شي مستلزم شي لکه ګوره علم زما په دې باندې علم دی چې په دې کلاس کې وبشته او دا شان دي دا علم چې دا اوس حادث ده معلومات اوس حادث دي کنه اوس ګوره دا ما په دې باندې علم دی چې دا موبایل دی ریکارډینګ کوي تاسو په دې خبره باندې علم دی نو څنګه چې دا علم د معلوماتو په ذریعہ سره معلومات دي حادث دي نوی بدلیږي را بدلیږي خو شوي نو څنګه چې د علم تعلق د معلوماتو سره شي او معلومات نه دا قدیم نه دي دا علم قدیم دي او د معلوماتو د حدوث نه دا مستلزم نه د علم حدوث لره دا نو دغه شانتي د مکون دا حدوث کېدل او حادث کېدل دا مستلزم نه دي د تکوین حادث لره لکه پوه شو به باندې لکه به خبره باندې پوه شو ګوره ورته سه ولما استدل القائلون کله چې دلیل ونیو قائلینو بحدوث تکوین هغه کسان چې قائلین دي په حدوث تکوین سره چې تکوین سره دا ازلی صفت نه بلکې سره حادث ده بانه جاوز لا يتصور بدون المكون چې دا تکوین نه متصور کیږي بغیر د سنا کذرب بدون المضروب لکه څنګه چې ضرب نه متحقق کیږي بغیر د سنا د مضروب نه یلکه پوښتنه به باندې نه فلو کان قدیما کجردا قدیم شي دا تکوین څه شي نو لازم قدم المكونات نو لازم به چې لدينا قدم د مکونات مکون نه مراد سره لکانو عالم ده وهو محال نه دا خبر سره محال دغه چې مکه دا خبر شي دا چې عالم بجميع اجزائه سره نو اشاره الى الجواب اشاره وکړه و اشاره زګو ویل کنه چې دا جواب چون کې دا واضح نه نه نو ځکه لکه ورستو بیا وی وهذا تحقيق ما يقال لا نه وهذا تحقيق ما يقال د دې نه بده خپل تفسیری جواب چې دا بکای او د ماتین دا جواب چون کې نه دا صحیح خوده ولکه تفسیری جواب نه نه چې اشاره ورته کړی دا نو ځکه چې اشاره الى الجواب بقوله اشاره وکړه جواب ته په قول لري سره چې هو دا تکوین چې ده تکوینه للعالم چې تکوین کې دل لري د عالم لپاره ولکل جزء من اجزائه او د هر جزء د اجزا لپاره لكل جزء من اجزاء زکه وی کنه چې دا ایرادو کو فلسفه باندې رسو را روان دي چې فلسفه چې نه وای چې دا حیولات نه دالکه دغه قدیم ده نو دی وای چې دا چې کنه عالم
دا بجميع اجزائها جنن په هر جزء د اجزاو کې دا جن د حادث دی لا ولكل جزء او د هر جزء بعد اجزاء لا في الازل دا په ازل کې نه بل لوقت وجوده بلکې د وخت وجود پر على حسب علمه و اراده په اعتبار د علم او د اراده سره فالتكوين باق ازلا وابدا پس تکوین چې دا باقي ازلی پاتې شي والمكون حادث او مکون چې دا به حادث شي بحدوث تعلق ځکه چې تعلق یا سره حادث دی تعلق سره كما في العلم والقدره وغيرهما لکه څنګه چې په علم کې او په قدرت کې او د نه علاوه نور کوم صفات قدیمه دي التي لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها ځکه چې نه لازمي کې قدم د دې قدم د متعلقاتونه لکه پوه شو به معنی ها لکه څنګه چې د معلومات او د مقدورات حادث کېدو د وجنه علم او قدرت نه حادث کیږي بلکې بیا هم د علم او حادث نه قدیمي د قشان دي د مکون د حادث کېدو د وجنه تکوین چې دا هم حادثه لكون تعلقات ذکر چې تعلقات دي چې انداسري حادث دي وهذا تحقيق ما يقال د دې نه د هغه جواب ته چې دا اشاره کوي دا جواب چې دا کړل امام نور الدین بخاری چا کړل امام نور الدین بخاری چې د مشهور دی په امام صابونی رحمت الله علیه السلام نو د اشاعره دا کم استدلال چې کړل کنه اشاعره وای چې دا دغه چې نه دا سره تکوین صفته حادث ته نو دې دنه د جواب کړه دې په بل طریقې باندې او دوی وایي کنه چې د تکوین په قدیم کېدو باندې داسې استدلال پیش کړه چې د عالم وجود کې د الله تعالی ذات وایي د الله تعالی ذات کړه دا دغه نو دا به یا د صفت سره متعلق وي او یا به په صورت یا به په یو صورت سره متعلق نه وي یعنی رقم عالم چې موجود دی کنه نو دې تعلق به د الله تعالی د ذات او د صفاتو سره وي او یا به د الله تعالی د ذات او د صفاتو سره به تعلق نه وي نو کچر د دې کنه چې د الله تعالی د صفاتو سره د عالم چې موجود دی د دې الله پاک د ذات او د صفاتو سره تعلق نشته نو بیا خو لکه د حوادثو بغیر د محدث نه او د ثانیه نه بغیر موجودیدل شو دا سړي دا محال دي خدا خبره ضروری ده چې خامخا د دې عالم تعلق د الله د ذات او د الله د صفاتو سره شته نو اوس موږ وایو چې د الله تعالی د ذات سره د دې عالم د الله تعالی د ذات سره یا د الله تعالی د صفات سره د تعلق دی نو دغه تعلق چې نه دا به خالی نه د حالونه یا به دا قدیم وي او یا به سوي حادث وي یا به سوي یا به قدیم کا دا وی ته کنه چې د الله تعالی د ذات چې د عالم سره تعلق دی کدا قدیم دی نو دلته غوتاوي چې تعلق چې دا قدیمي ناغه شیز ټول دقیقي کنه قدیم کیږي نو بیا د عالم قدمواله لازميږي سلاميږي او بیا د دې نه غوسه ګرځي عالم چې دا قدیم راځي نو دا خبره چې دا بحل دا هم سره معال خدا خبره متعینه شولا چې د ذات او د صفاتو تعلق د الله تعالی د الله د عالم تعلق د چا سره د الله تعالی د ذات سره او د صفات سره شته خو هغه تعلق زرنده سره حادث ته تعلق سره حادث ته لکه پوه شو به معنی نو څنګه چې دغه صفات چې نه دالکه الله تعالی ګوره د عالم سره تعلق ده او الله تعالی قدیم ده او د صفات سره تعلق ده حادث ده نو دغه شان دي تکوین چې نه قدیم ده او د مکون سره تعلق چې نه حادث ده لکه پوه شو وهذا تحقيق ما يقال او اذا تحقيقي جواب ده هغه چې ویل شوی دی تحقیقي ورته ځکه وی چې لکه په دې کې صراحت ډیر دی او په دې مصنف په دې جواب کې صراحت ډیر نه لکه پوه شوي نو الله دې ویل چې اشاره او دلته کې چې دا سره تحقیق دی چې ان وجود العالم چې دا عالم دا موجودیدل ان لم يتعلق بذات الله تعالی وصفه من اسماء یا بل الله تعالی د ذات او د صفات سره به د سر نه تعلق نوي نو کچر دې شي چې الله تعالی د ذات او صفات سره تعلق نه نو لازم تعطیل الثاني نو په دې صورت کې لازم شي د ثانیه به کار کېدل او استغناء الحوادث عن الموجب او استغناء به پروا کېدل د حوادث د موجود نه او هو محال نو دا خبره سره محال لا اندسي نه کیږي چې دا خیرات موجود او د الله د ذات سره د صفات سره تعلق نشته نه پوه شو به معنی نو کتعلق د موږ دوه دا کړو چې یا بل عالم د الله د ذات او صفات سره به تعلق یا بنئ نو کته چې تعلق ورنشته دا خبره خو غلطه ده خدا خبر اومنه چې تعلق وسره شته نو تعلق شته نو موږ ته دا وایو چې ورته دا تعلق قدیم دی او دغه دی حادث دی نو کوی چې تعلق قدیم دی نو الته کې عالم سره دي
قدیم رد و ان تعلق کچته تعلق وسروي کچره سي وسروي نو فإما يستلم ذلك يا بلازميږي دلینا کتاب ما يتعلق وجود به قدیم والا د هغه څه کوم چې متعلق وجود الله سره نو فيلزم قدم العالم ندینه بس لازم شي دا عالم قدیم واله وهو باطل او دا خبره باطله ده ځکه مکه دا خبره شي چې عالم بجميع اجزاء سره او لا یا به سره تعلق دا قدیم بنوي فليكن التكوين نو بیا بشير تکوین ايضا قديما نو دا رنګ قدیم حدیث المكون المتعلق به سره د دې چې حادث د مکون سره چې کوم تعلق د ناغه حادث ته لکه پوه شو به معنی خبره باندې پوه شوي وما يقال من ان القول د تکوین په دې زینا چې صاحب کفایه دا د کفایه کتاب دی او هغه چې نه داغه جواب کړی دی د دې خبره یعنی کوم چې د اشاعره دا کوم دلیل چې ولر چې تکوین دا سره صفت حادث ته نو په دې خبره یو جواب کوله دغه تحقیقي جواب چا ورکو علامه صابونی رحمت الله علیه دویم جواب چې نه دا صاحب کفایه ورکړل دی او دا جواب چې دا سره کمزور دی نو په دې کې به وجه وفيه نظر په دې کې نظر دی دوی کنه چې دا اشاعره وای کچره دا تکوین چې دا ازلی شي کچره تکوین څه شي ازلی شي نو دا مکون سره تعلق یعنی دا عالم سره تعلق چې دا به هم څه شي ازلی بشي نو دلته کې دی وای کنه چې تاسو دې خبره ته وګورئ چې اشاعره چې کنه کدا خبره تسلیم کی چیرې د دې چې دا خبره کله هغه تسلیم کړله چې د مکون تعلق د تکوین تعلق د مکون سره موجود دی د مکون تعلق د چا سره د تکوین سره موجود دی یعنی د الله تعالی د ذات د دې تعلق د مکون سره مکون څه ته وایي عالم دا نو وای کله چې دا خبره اومنه لګنه چې د دوی دا تعلق جننه دا سره موجود دی نو دلته کې دیو دغه تعریف کړه دا سن مردوي دا حادث او دا قدیم تعریف د چلین دا کړه چې عادی ته ویل کېږي دا ها نو کله چې دا خبره دومره دا خبره دا تسلیم کړه چې د مکون تعلق دا تکوین تعلق د مکون سره موجود دی نو دا خبره چې دا هم لازم دی د سره چې چا سره تعلق وي ناغه تعلق چې دا سوي دا حادث وي سوي حادث نو دا خبره معلومه شو لکنه چې لکه اگر چې تاسو د تکوین وای قدیم ورته وای خو چې کله د دې بل څه سره تعلق پیدا شونه تعلق خامخاسوي حادث وي نو دلته کې د دغه تعریف چې کنه د حادث او د قدیم تعریف د جنن د فلسفو په دغه باندې کړل ځکه منګه متکلمین چې نه منګه دغه دي ته وایو قدیم دي ته وایو کنه قدیم چې هغه مسبوق بلا عدم نوي او حادث دي ته چې هغه مسبوق بلا عدم وي او دی وای کنه چې دغه صاحب د کفایه وای چې دغه دي ته ویلګي قدیم دي ته وای چې چا سره تعلق نوي چا سره تعلق نوي او حدیث دي ته ویلګي چې چا سره تعلق وي نو دوی چې کله دا خبره د متکلمینو ثابت کړله دغه اشاعره چې د تکوین تعلق د مکون سره دی نه مخامه غذا خبره مخامه مني چې دا به حادث مني ځکه چې دی وای چې تکوین دا قدیم هغه ته ویلګي چې چا سره تعلق نوي او حادث هغه ته چې چا سره سوي تعلق وي نو چې کله د چا سره تعلق پیدا شونه هغه تعلق د سوي حادث وي نو تکوین په خپل ځای باندې قدیم باندې شو او د چا سره چې تعلق نه هغه څه پاتې شو حادث پاتې شو هغه پوه شو به معنی خدا مصنف وایي چې دا جواب کمزور ده کړي چې د چې رقم تعریف وکړو چې قدیم هغه ته ویلګي چې هغه د چا سره تعلق نوي او حادث هغه ته چې چا سره تعلق وي دا تعریف څنګه د فلسفه او د قول مطابق دی د متکلمین د قول مطابق نه لري متکلمین غوي دي ته چې متکلمین دا خبره کوي چې دا صفات سره تعلق چې دا قدیم دي ته چې مسبوق بلا عدم نوي او وجود دا قدیم حادث دي ته چې مسبوق بلا عدم وي پوه شو به معنی وګوره ورته وما يقال اواغه چې ویل شوی دي چا ویل دي صاحب د کفایه چا ویل دي صاحب من ان القول بتعلق وجود المكون چې دا قول په دې سره چې تعلق د وجود د مکون د تکوین سره راغله قول بحدوث دا دی په حدوث سره قول نیمه سم ته یو 5 منټه موږ راکا دا خبره سره تورسم اذ القديم ما لا يتعلق وجوده بالغيب ځکه قدیم هغه ته چې دا غي تعلق د بل چا سره قائم
نوي والحادث ما يتعلق به او حادث هغه ته چې کم د دې سره تعلق دی لکه تاسو پوه شئ به معنی وای صاحب د کفایه و چې لکه کله اشاعره دا خبره اومنه چې د تکوین تعلق د مکون سره شته نو دا په خپل باندې بیا څه شو حادث شو ځکه چې قدیم هغه ته چې چا سره تعلق نه وي او حادث هغه ته چې چا سره سوي و فيه نظر په دې خبره کې سره نظر دا خبر سره ها حال د دفتر کې ګوره ففي نظر په دې کې سره نظر ده سوي غیر کمزوري ده خبره ولې کمزوري ده لان هذا معنى قديم الحادث قديم والحادث بالذات ځکه دا معنی د قدیم او د حادث بالذات علامه تقول به الفلاسفه چې دا خبره څنګه کړی ده فلسفه یعنی دا ذاتی قدیم او ذاتی حادث ده او اما عند المتكلمين هذا متكلمين بنسبه فالحادث ما لوجوده بدايه تلاغي د وجود لپاره شروع وي يعني اي يكون مسبوقا بالعدم حادث هغه ته چې اسوي مسبوق بالعدم وي والقديم بخلافه او قديم هغه ته چې مسبوق بالعدم نه ومجرد تعلق وجوده بالغير او سبت یو بل سره تعلق پیدا کېدل لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى دا مستلزم نه دی حدوث دې معنی سره لکه پوه شو به معنی چې دې سیس د بل سره تعلق ده صحیح ده د دې سیس د بل سره تعلق ده نو په دې باندې سیس حادث کیږي نو لجواز ان يكون محتاجا للغير ځکه چې دا محتاج وي بغیر تصادر عنه ادب الصادري دائما بدوامي كما ذهب الى الفلاسفه لکه څنګه چې دې د فلسفه في مدعو قدمه من الممكنات چاغو دا وکړه چې بعضي ممکنات پکې قدیم دي لکه حیولا او چې قدیم نه دا خبرم غلط ده نعم اذا اثبتنا په دې سره چې نه کنه دا شارع د صاحب کفایه خبره چرنده صحیح والی طرف ته بوزي چې بری کې لکه یو صورت دا بیان کنه چې دمنګ دا ثابت کو کنه چې دا عالم دا صدور د صانع عالمنا بالاختیار شوی دی دا بالاختیار ټکه نه دا به منګ ولګو کنه او بال ایجاب ټکه به کوم مونږ نه لګو نو بیا دا خبره چرنده صحیح کیږي اګه بل اختیار ټکه به کوم نه لګنو صحیح بیا نه کیږي نعم په دې سره د صاحب کفایه خبره چرنده صحیح کول ته بوزي چې اذا اثبتنا صدور العالم کته موږ ثابت کو چې صادر دل عالم د ثانیه بالاختیار شوی دي دون الاجابه نه دا چې واجب دي بدمنه به دلیل په داسې دلیل صلی الله علیه توقف على حدوث العالم چې موقوف نه په حدوث العالم باندې نو کان القول بتعلق وجوده نو قول په تعلق د وجود عالم سره بتکوین الله تعالی قول بحدوثه لکه پوښوي ومن هاونا یقول د دې نه دا غ نظر باقی څه بیانې چې لکه متکلمین په نسبت باندې حادث او قدیم هغه معنا نه کم چې صاحب د کفایه ذکر کړی دا بلکې د دې په نسبت باندې دا حادث هغه د لګي چې کوم مسبوق بل ادم وي او قدیم هغه دوی چې مسبوق بل ادم نه وي د یو جنا ماتین عالم هر جز طرف ته به اشاره کړي ما چې تاسو وی چې دا دغه عالم چې دا تکوین دا حادث ته د هر جز په اعتبار سره او په دې باندې ماته چې رد په چا باندې په فلسفه باندې ځکه فلسفه به کې حیولات دا به څه غني قدیم غني لکه پوه شو به باندې نو یې ومنها هنا يقول دې نبی وای چې ویلګي ان التنسيس على كل جزء من الاجزاء چې شارع تسریح کړی دا شارع څه کړی دا تنسیس څه دی لګي تسریح کړی صراحت ذکر کړی دی ادا کل جزء من اجزاء العالم چې هر جزء د اجزاء د عالم نه دا حدیث دی اشاره الى رد على من زعم قدم بعض الاجزاء چې هغه پکې وی چې بعض اجزاء د کائنات چې اندسري دا قدیم دي کله حیولا لك حیولا والا کده سنشي فهم انما يقولون بقدمها ناغهم دا وی بقدمها جدا قدیم دي بمعنى عدم المسبوقيه بالعدم جدا مسبوق بالعدم لا بمعنى عدم تكون بالغير والحاصل حاصل لدی زنه وسه دا خبره تسلیمه منګه چې لکه لري تعلق شته خدا تعلق د ضرب د مضروب سره بشن نه تکوین د مکون سره تعلق شته لکه څنګه دی چې لکه څنګه چې ضرب بغیر د مضروب نه کیږي نو دا قشن تکوین بغیر د مکون نه کیږي کنه نو موږ دا خبره منو خو لکه دا تعلق د ضرب د مضروب په شان نه لري ځکه چې مضروب چې لګنه ضرب د دې لپاره لکه مفعول پکار وي فاعل ولا پکار وي او مفعول ولا پکار وي او دا پکې ضروری دی نو د تکوین لپاره دغه نشته بشان چې دې هغه اثر چې انداز ظاهريږي ته یو کس وای نو هغه اثر بدل کوي خامخه خپې بدل کوي چې خپې دی ورولي هر دې چې دی ورو بدل کوي او په دې کې دا اثر چې د تکوین اثر په مکون باندې ظاهريږي لکه پوه شو به معنی والحاصل حاصل لري ان لا نسلم جمع لا خبر سر نډومنو انه لا تصور التكوين بدون وجود المكون چې نه متصور کېږي تکوین بغیر د مکون نه یعنی الله تعالی موجود دی او دا مخلوق ته نه موجود والاول والاخر والظاهر والباطن دی کنه د قیامت په معنی به ټول مخلوق باندې الله تعالی به کوي نو دا شان دي نو دا او ضرب بغیر د مضارب او د مضروب نه پیدا کېدي شي
نشي کنه نو دا وې داغه په شان تعلق نه دی وان وزنه مع وزن ضرب مع المضروب او بشکا وزن دی یعنی دې کېدل په شان د ضرب د مضروب سره فإن ضرب صفه اضافيه ځکه ضرب ته نه صفه اضافي دی لا يتصور بدون المضافين دا نه متصور کی بغیر د مضافین نه مضافین مطلب سره ضارب او مضروب تو ضارب اني په خپل لیکلي اني ضارب والمضروب وتكوين صفه حقيقيه صفه تكوين صفه حقيقيه هي مبدا الاضافه مبدا الاضافه الذي هي اخراج المعدوم من العدم الى الوجود ځکه چې تکوین څه چل کوي راوباسي معدوم لره د عدم نه وجود ته راوباسي د معدوم نه راوباسي معدوم لره د عدم نه وجود لا عينها نه عين لري حتى لو كان عينها كچته عين دي شي على ما وقع في بعباره المشايخ كم جو وقع شي په عبارت مشايخ کې چې هغه دغري اشاعره لكان القول بتحققها نقول بتحقق دا غيبني بدون المكون بغیر د مکون مکابره يعني دا سه درمی ده و انکار لضروري او دا ضروري خبره ده بدی خبره نه انکار کول دي فلا يندفع بما يقال پس نه مندفع بما هغه څه ویلېږي من ان ضرب عرض مستحيل البقاء چې دا ضرب د سه عرض ده مستحيل البقاء چې دا هغه بقا چنده محال ده ته واله باقی نه پاتې کنه فلا بد لتعلقه بالمفعول نو ضروري د دې سره تعلق د سو د مفعول یعنی ضرب د لپاره مفعول پکار دی کنه او وصول العلم الیه او بل دا چې رسی با تکلیف هغه ته درد هغه ته من وجود المفعول معه سره چې واجب موجود به مفعول دا هغه سره دی ولتره اذ لو تاخر لن عدم هو کچره دا مفعول د لری شي دا غزر بم لري چې کنه نه تعلق د دې سره دی نو دغه شان دی دا تکوین صفت د مکون سره نه نه ځکه مکون لري کیږي او کله لري کیږي خو تکوین به موجود وي لکه په شو باندې باندې او هو بخلاف فعل الباري تعالی فخلاف د فعل الباري تعالی فانه ازلی ځکه ازلی دی الله تعالی واجب الدوام همیشه موجود دی کېږي يبقى الى وقت وجود المفعول او دا باقی وي او وقت وجود المفعول دا لکه په شو باندې باندې لکه ځان ګوره کړوي کنه دا ما دا ټول ارسو بسیم د تاسو له وکي